الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو۔ لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو۔ اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے۔ دانچی د جانان غاڑا میں پا گلو خیستہ کی گی، دانچی د جانان غاڑا میں پا گلو خیستہ کی گی، گلو نمی جانان تا پا قتلو خیستہ کی گی۔ او بلالو حبشیو سیدنائی خلق بولی ہر طور پا دغا خورو لغڑی دلو خیستہ کی گی، ہر طور پا دغا خورو لغڑی دلو خیستہ کی گی۔ او دانچ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا، دانچ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا، یسرب نا مدینہ شوا ستا پتللو خیستہ کی گی، یسرب نا مدینہ شوا ستا پتللو خیستہ کی گی۔ او زمان درود سلام پزان منظر کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معززین علاقہ، غیور عزت مند مسلمانانو، ختم القرآن مناسبت سرا مختصر انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایئر ستاسو دا طولو مخیطا کے خودل غوارم، اغین مخ کی دا طولو توجہ غوارم، سغوارم بلند واسطے سغوارم لگ دا چاہ دا کست ہوا ہے، سغوارم پوچھتا وازو آیا لگ زما انداز کی ہوا ہے۔ اے دا سخل کو پدی بانی درد وی سردار حقانی وی چھے توجہ، مائی دا توجہ ویل شرک ندی، بدت ندی، گالی نہیں ہے، گلوج نہیں ہے، کنزل ندی، چھے پتا بدلگی دا خیرن بچیا خدار چخپل تک یہ کلامی سوک چھے خبری کئی، سوک پاکی کانا کانا دیر دیر ہوئی، او سوک پاکی جو ہے پا بیان کے دیر دیر ہوئی، سوک پاکی چی دی ہوئی، سوک پاکی چکم دی ہوئی۔ مولانا بجلی گر سے ابتاسو پیجند کنا نا مولانا بجلی گر سے برحمت اللہ تک یہ کلام داو۔ عزیزانو اب چھے در سلور جملے بے ہوئی یا بے یہ واقع برابر کڑا یا یو دا آیات ترجمہ یا حدیث نبی آبے عزیزانو۔ اور قاضی حمید اللہ جان سے گجروالا کیوں امینیم پاتے شوی کئی مرتبہ وہ دا 4 صدی پا گجروالا کی مدرسہ وا، پختن وہ گجروالا کی غٹ استر مدرسہ وا، اگر طالبان اسٹوڈنٹانو تا بیان کیوی داغا تا کہ کلام سپیر طالب تا سپیر او قاضی حمید اللہ جان سے آغا شخصیتو پنجاب کے خزی سڑکونو تراوتی دا خزو ریسو اگیت میراتن ریس وی، اگا طول خزی قاضی حمید اللہ جان سے ڈیتا کڑے وی، بیا خزی بار ندی راوتی پنجاب کی
دا دیوبندیانو کړي لوی زور دی کله کله خلکو ته ښکاره کوي کله نه توجه ما ته د پنجاب یو طالب وی قاضی سے بار بار فرماتے ہیں سپیرا 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 تو یہ سپیرا کیا ہوتا ہے موت قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرا کتاب تگورا توجہ دارچا زمونږ علاقه کې نوشهره کینټ کې تبلیغ والا امیر صاحب دی نه هغه امیر صاحب چې بیان کوي دا هغه تکیه کلام دی او هغه که 6 نمبر بیانې نو هم دا هغه تکیه کلام دی او هغه داسې بیان کوي هغه وی کامیابی الله په دین کې خدا او الله به راضي کو او گشت بکو او تعلیم بکو او شبي جمعه شب اتوار لبزو او زورتم امیر صاحب په دې او باندې خلکم چارچ کې او ځانم چارچ کې او ندار چې خپل تکیه کلام او زما تکیه کلام څه شه ده څه شه ده ایو سړی په بیان کې چې کم دی ډیر وینه چاله دړک زما د توجه شکر د ډیرو ل دړ کړی دی ا دې بازو کې باقاعده خارخ لګولې زه تم ځان ل برنال واخلې چرته زیات نشي نو چا ورته چې بیان تقریر کوا خو په بیان کې دا چې کم دی مو وایا هغه ورته وی که څوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی که څوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی وو بنړما د چې کم دی نه چې کم دی نو ستاسو د ټولو توجه غواړم ختم القرآن حواله سره مختصر ان شاء الله الله قرآن تډیر لوی عظمت ورکړي لوی دولت قرآن دی او دا الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت قرآن دی دا دوه خبرې یاد اوساته لوی دولت قرآن دی او دا الله په نعمتونو کې لوی نعمت غټ نعمت کم یو دی قرآن دی لوی دولت قرآن مال ډیر قیمتي دی که ایمان دروغ مو رښتیا مال قیمتي دی که ایمان څه شی اور عہدہ ډیره قیمتي ده که عقیده وایا عہدہ قیمتي ده که عقیده او زمونږ د دې پښتنو ذات ډیر قیمتي دی که ذات مصطفی وایا ذات قیمتي دی که ذات مصطفی بیا ولې ونه ویم پښتونه د مال په حفاظت پوهیږي د موبایل په حفاظت پوهیږي ته په غر جنګېږي په ځمکه او په ډیران جنګېږي او د نالو په مشرۍ نن لګیایي جنګېږي د هغې په حفاظت پوهیږي د خپل ذات پوهیږي پښتونه د ذات مصطفی په حفاظت ولې نه پوهیږي د قرآن په حفاظت ولې نه پوهیږي د پیغمبر ناموس رسالت په حفاظت ولې نه پوهیږي توجه د ایمان په حفاظت ولې نه پوهیږي لوی دولت قرآن دی وایي لوی دولت او دا خبره نن واضحه شوې ده د ټولې دنیا خانانو ته ووایه د ټولې دنیا ملکانانو ته ووایه نوابانو ته ووایه په کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی وای لوی دولت ستاسو په دې علاقه کې زما چې څونه خیال دی په خبروم جوړ لاک ډاون دی لوی دولت صدر سره صدارت قبر ته نزي وزیر سره وزارت قبر ته نزي خان سره خانی قبر ته نزي ملک سره ملکی قبر ته نزي نواب سره نوابی قبر ته نزي سردار سره سرداری قبر ته نزي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي وایي قرآن والا سره به قرآن والا سره به قرآن ستا د دې علاقې یو ملک سے وفات شوی 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وې که نه دې سوچ کې پرېوته چې هغه قبر به کوم ځای چې راوي کنو چې هغه 5 کروڑ کوم ځای دی خان سره خاني قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي قرآن والا سره به قرآن او دا به مو سره پرېښې نه و که دا قرآن د دې قاري صاحب په جیب کې و دا قرآن د دې حافظ صاحب قاري صاحب شیخ صاحب دا قرآن په داسې ځای کې محفوظ دی دلته نه د چا پلار هم نشي لرې کولی دې وجه نه قرآن محفوظ کتاب دی کامل کتاب دی
او ستا به پکارېږي قرآن به دې پکارېږي کتاب به دې پکارېږي څه به پکارېږي کتاب وپېژنه هر دور کې اوسه پورې هم فیسبوک او خو 19 تاریخ کې د فیسبوک پسې لږ بک تم خیال کوه بک فیسبوک نه بک توجه ستاسو په دې کلي کې چې زه مړ شم خخوی به مې ووایه که نه سیندوان خو نه یې سوځوی خو به مې نه خخوی به مې دغه شان نري نري خبره خخوی به مې دا کمې کپړې مې اچولي دې کې مې خخوی کمیس به رانه وباسې پرتوک به م رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې توجه خیر دی کمیس هم رانه وباسه پرتوک دا واسکټ راته پرېږده دې سره مې خښ کې واسکټ راته پرېږدی ای جي صاحب ما ته هم وګوره دې خپل ځان ته م وګوره قسم بالله زمونږ ستاسو دا لباس دا کپړې دا ټوپۍ دا پیزار دا موږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان ځي قبر ته به عمل صالح ځي تا سره قبر ته به قرآن ځي عقیده به قبر ته ځي توجه لباس والا سره لباس قبر ته نه ځي دا تاسو چې کمې کپړې چوري دا به قبر ته سره ځي ای دا نه ځي خو شناختي کارت خو قبر ته ځي که نه هلته فرشتو ته پته ولګي چې دی د کوم ځای دی چې فرشتو ته او ATM کارت خو پرېږدي که نه که د پیسو ضرورت راغی چې فرشتو ته په پیسو په خلاص که دا واخله خبر ته به ایمان عمل صالح ځي قرآن به ځي توجه یو بابا وفات شو یو بابا وفات شو نو د هغه درې څلور غاښونه د سوني او د سرو زرو نو زامنو یې مشوره وکړه چې دی په قبر کې اوس په سونه باندې څه کوي خو دا غاښونه به ترې وباسو ورپسې به خیرات کوو دی په قبر کې په سونه څه کوي چېرته دوکه نه شي د سونې غاښونه کېنه دی که مړ شو دا زامن یې دنه راوباسي زامن یې مشوره وکړه د جنازې ټایم مقرر شو او خاص هم تاسو ته پته چې مشوره کې خیر او برکت وي خو هره مشوره کې خیر او برکت نه وي د دین دپاره په مشوره کې خیر او برکت وي څه دپاره څه دپاره لکه دغلته کسان راجمع شي او د غلا دپاره مشوره کوي دې کې به خیر او برکت وي د ډاکې دپاره مشوره کوي خیر او برکت به وي د دین دپاره په مشوره کې خیر او برکت دی څه دپاره زامن یې مشوره وکړه وایي غاښونه به ترې وباسو توجه خولې وله کوله وکړه امبور په لاس یې راواغز د مړي دا خوله ډېره په ګرانه کولاویږي د مړي څه کوي زه یم دلته دا پریدو خوله م ډېره په ګرانه کولاویږي توجه دلته د ژوندو خوله نه کولاویږي توجه بار نه خلکو اطلاع وکړه بابا رابار کې د غسل ټایم شو زامنو یې اواز ورکړو چې صبر وکړې بابا کې ډیر کار پاتې دی خلکو اطلاع وکړه بابا رابار کې د غسل د جنازې ټایم قریب شو زامن یې اواز ورکړه چې صبر وکړې صبر وکړې بابا کې ډیر کار پاتې دی په موږ تاسو کې ښه ډیر کار پاتې دی توجه دې ماشومانو قرآن یاد کړه حافظان دي که ټول ناظرې باندې ټول ناظرې والے دي قرآن یاد کړه د دې به دستربندي کېږي تقسیم انعامات پي البس والداه تاجا یوم القیامه د دې ماشومانو چې قرآن ختم کړ مور پلار ته به الله تعالی داسې تاج پسروي دغه تاج رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي دا رڼا غواړئ که نه غواړئ اولاد بچی سکول ته م ولېږه کالج ته م ولېږه یونیورسټۍ ته م ولېږه ما د 13 دسمبر نه واخلي دا د نن بیا دسمبر دی ما مکمل یو کال مسجد مدرسه تبلیغ مرکز د پیر صاحب خانقاه سری ما د سکول کالج د یونیورسټۍ دفاع کړې پاکستان کې ما د ایجوکیشن دفاع کړې ما د تعلیم دفاع کړې سکول غواړم کالج غواړم یونیورسټۍ غواړم خو مسجد هم غواړم مدرسه هم غواړم مرکز هم غواړم اور د کومو ماشومانو چې قرآن ختم کړ سکول ته ځي که نه ځي سکول ته هم ځي که نه زه د دوی والدینو ته سلام عقیدت پیش کوم چې ستا بچو قرآن هم ختم کړ او دا سکول ته هم ځي داسې ماشومان غواړم چې دوی قرآن هم ختم کړي او دنه د مستقبل ډاکټر جوړ شي انجینر جوړ شي ساینسدان جوړ شي ټیچر جوړ شي داسې غواړم چې بچي سکول ته هم ځي او بچو دا د په مدرسه کې قرآن هم ختم کړ خو چې کوم ماشومان صرف سکول ته ځي او مدرسې ته نه ځي قرآن نه زده کوي نو بیا به سکول کې څه زده کوي CAT کیټ منه بلی DOG ډاک
ډاک منه کتا نو چې کور ته راشي مور ته وایي بیل دی او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وي کیټ او ډاک ورته مه ښیه قرآن ورته وښیه حدیث ورته وښیه شریعت ورته وښیه طریقت ورته وښیه ختم نبوت ورته وښیه اولاد بچې د دین نه خبر کا توجه او دا گیپ دی فرق دی بس سکول منم کالج یونیورسٹی منم کیوں کہ پښتنو کې پریز نشته وای ډاکټران پکار دي ډاکټران دا خوله خوځوي کنه ډاکټرانو زه درته ښه معلوم چې زه نصیحت کم کوم مذمت کم کوم زیات تر صرف مذمت نه کوم د دې بعضو مرمت هم کوم کني د ډبل زیرو خبر دی واخله ورشه توجه صرف مذمت نه کوم مرمت هم کوم توجه ډاکټران پکار دي وای ډاکټرانو تاسو له خبرې من درځي څنګه ډاکټرانو دا لارې ټولې ګډې وډې دي انجینرانو مونږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده په کچرو کې ججان وکیلان د پولیس محکمې افسرانو او چې په هوا کې چکرې وو پایلټانو خو دې هر څه سرې ماله په مسجد کې په مصلی باندې امامو اوس قدرتی आवाज نه راځي مولا سره خو قدرتی ستاسو نه لګي بالکل هم نه لګي ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی ساينسدان پکار دی پایلټ پکار دی جج وکیل پکار دی او چې ما وی امام دی وی پکار دی مولا دی خوري وای په مصلی باندې امامو روجه راغله تراو د پر د قرآن حافظانو د باطن اصلاح د پر حق پرسته پیرانو رسمونه رواجونه ختم شي وای تبلیغیانو اور د ختم نبوت د عقیدې دفاع شي وای د ختم نبوت غازیانو د صحابه او د آل بیتو د ناموس دفاع شي د صحابه سپایانو اما ته د قرآن تجوید وښیي قاریانو ووایه قاریانو زه چې کله سکول کالج کې هم کوم وخت کې نو موږ چې انګلیش زده کوو نو انګلیش به موږ داسې زده کوو چې ټي ایچ ای دا اواز کوي دی ټي ایچ ای څه اواز کوي وایه ټي ایچ ای دی ما څه موده مخکې یو سټوډنټ ته ما بیټا ټي ایچ ای څه اواز کوي ما ته وایي ټي ایچ ای دا ما ورته وی دی هغه ما ته وی دا ما ورته وی دی هغه وی دا ما ورته بیټا دا ولې وایي ما ته مفتي صاحب دا برټش لهجه ده لکه د انګریزۍ دپاره ته د انګریزۍ لهجه زده کې او قرآن مولانا بجلیګر صاحب خو تاسو پېژنئ که نه وایي بره تیرا ته تللي وم هغه د بیدان نه بره تللي وم هغه بوټان شریف ته ډېر لرې هغه حیدر کنډه وایي هلته مې په تیرا کې توجه یو امام پسې لمونځ وکړی دا څه بل شانتې قرآن وي وایي هغې ته مې وایي چې دا داسې کم یو قرآن وي وایي هغې راته وایي چې دا یې تیراوال قرآن وي تیراوال اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها نو قرآن په عربی کې دی قرآن په عربی کې نو د قرآن تجوید لپاره قاریان پکار دي وایي قاریانو ما ته د قرآن تفسیر وښیي شیخ القرآن ما ته احادیث وښیي شیخ الحدیث نه اولاد بچو سکول کالج تم ولېږئ یونیورسټۍ ته هم ولېږئ لیکن مدرسې ته هم ولېږئ او تاسو نه لږ صفا تپوس کوم خو جواب ښه په نر راکړئ مهنګایي شته که نشته شته زمونږ مال په ضروریاتو ډېر خرچ کیږي که په فضولیاتو ووایه چرس ضروریات دي که فضولیات زه به دې خوښ شم اوس دې برابروم سرګټ ضروریات دي که فضولیات زر وایه او دا په جیب کې چې د سره پراته دي نسوار ضروریات دي که فضولیات نه چې زما او ستا نسوار کوو سرګټ کوو او دا فضولیات نه په ایمان یې وایه موږ ټول فضول نه یو دا چې نن ته بېچین هو بېقرار هو پریشان هو بېحال هو بدحال هو پراګنده بال هو توجه زمونږ د رزق د ضروریاتو ذمه الله اخیستې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ستا په دې علاقه کې زنده سر ته رزق څوک ورکوي سپو له رزق څوک ورکوي پیشوګان له رزق څوک ورکوي خفه کېږئ مه خو خبرې به لږې سپینې کوو ستا په دې مین چوک بازار کې
1500 سپي را جمع شوي هړتال یې کړی پیا جام هړتال پیا جام سپو هړتال ونه کړه ته سره د ککرې د کوپړې هړتالونه کې کښېنه مړه توجه دا نن چې موږ خفه یو پرې زموږ رزق به موږ له څوک راکوي دا الله موږ ټولو سره وعده کړي خدا چې پریشان او خفه قسم بالله په ضولیات هم نه پوره کېږي په ضولیات هم نه پوره کېږي ځکه پریشان یو ځکه خفه یو موږ سره الله د نسوار وعده کړې ده نسوار به درکوم ویلي دي ښکلي مزېدار سیرګټ به هم درکوم ویلي دي د چرسو پونۍ به هم درکوم ویلي دي چې کوم زما الله اغوستی هغه په الله د خو دا پریشانه اور توجه زه خوشحال خان یونیورسټۍ کې جمعه پړاوم پروفیسر ټیچر سټوډنټس ته وایم او دلته تاسو ته م وایم ما سره په یونیورسټۍ کې فزکس کیمسټري بیالوجي ساینس او ټیکنالوجي باندې کتابونه شته تفسیر باندې حدیث باندې اور سیرت مصطفی باندې فقه حنفي باندې کتابونه شته ما ټول جواب راکې په لایبرری کې داسې کتاب شته چې د هغې ټاپک اور عنوان دی سرګټ کې فواید شته فواید سرګټ کمالات سرګټیه برکات سرګټیه فیوزات سرګټیه په دې چا کتاب لیکلی د سرګټو کمال او دا کم کسان چې سرګټس کی دا خو د اوس په دې سات کې ډی ته کوم توجه پیغمبرانو کې چا سرګټس که صحابو کې چا سرګټس که دا چې کم سړی سرګټ شي د زما پیغام ورسوه مطلقي سرګټ یادوم چرس خبره له ځان له ده تش سرګټ یادوم ډک نه تش د کم پیغمبر د خولې نه لوګي راوته د کم صحابي د خولې نه لوګي راوته خبرې د لیډرۍ کې خبرې د چیرمنۍ کې زه به چیرمن یم زه به کونسلر یم زه به ناظم یم کښېنه مړه څه یو ته د مشرۍ دعوې کې دا ستا خونه ده دا ستا پوزه ده که د ریلګاډي سلینسر دی ویم اکسلیټر پرېږده دا خو د سلینسر نه لوګي راوځي توجه کس راغی ملک صاحب ما ته یو کس وایي په سرګټو کې ډېر ماهر یم ما یې خاصه کمال درکې دی ما ته په خوله لوګي راوباسه ما یې دا خو ټول راوباسي تا کې څه کمال دی ما ته زه په پوزم لوګي راوباسم ما یې کمال دې راښکاره که څه کمال درکې دی وکړه څه کمال دی څه دی توجه ما ته مفتي صاحب زه چې سرګټ څکم ما ته وایي زه په غوږونو هم لوګي راوباسم ما ته په دې شامټونګ دې هم لوګي راوباسه اخیرا بچیه لوګي راوباسي او ما کراچی کی سیرت جلسے ربیع الاول کے ما کراچی والتا غٹو غٹو جلسوں کے میں کراچی والوں دھواں نکالنے کے لیے صرف 2 راستے نہیں ہیں انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو دھواں دھواں زدی زور گورم شبہ لوگی رو باسا پارزے لوگی رو باسا خیرن بچیا توجہ کم پلار چیزوی لا پیسے ورکی ورشه بچی مالا دکان نه سرګټ راوړه دا پلار د بچی مستقبل جوړی که تباه کوي ووایا او نسوار دا چا ویلي چې نسوار مباح دی ته لږ مال یې راوله نسوار مباح دی پتاوې دې پې ډکې کړي کتاب نسوار مباح دی چې دا نسوار دومره ښه شی دی شونډه پې سره را پړسوي حلوا تې جوړه که دې مرکز ته یې ورسوه دې خېټې دې ور واړتوه په پلیټونو یې خوره زه دې زور ګورم زما تحقیق د سوشل میډیا دی او دې ټولو نوجوانانو ته پته ده زما تعلق سوشل میډیا سره دی توجه زما تحقیق دارې زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي نسوارو سره خوله څښا کېږي وایي نسوارو سره خوله ماشومان وایي نسوارو سره خوله بچے مشران نه وایي 15 کیلو په جیب کې پراته دي وایي نسوارو سره خوله نسوار سنت دی که مسواک سنت دی اوس خو به خفه کېږې نه که خفه شوې زما در باندې څه نسوار سنت دی که مسواک سنت دی اور پخوا چې به افریدیان جومات ته راتله که نه مسجد ته خفه کېږې ما نسوار به په سپلو کې په چپلو په کیړو کې کېښودو مسجد ته دننه نسوار راوړو نسوار به کوم ځای کېښودو ووایه کوم ځای کېښودو او هغه نسوار حاجي صاحب هغه نسوار په شاپر کې نه پلاستیک کې نسوار به په ډبي کې و د هغه ډبي په سر کې به آینه شیشم لګېدلې وه لکه پخواني پښتنو مشرانو نسوار کول نو کله کله به هغه آینه کې خپله بیوټي هم کته بیوټي به هم کته پښتانه هغه پښتانه
چې مسجد ته نسوار نه راوړه او اوس پښتون راغلی جومات ته مونځ هم کوي چې الله اکبر یو لاس یې په جیب کې نسوار څوک پټ نه کوي. تاسو سره د نسوارو غم دی، تاسو سره د ایمان غم نه دی، د عقیدې غم نه دی. توجه. او د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ شوه. پسو داسې کا یو کار کوي انشاءالله. نن توبې وباسو، نغد توبې وباسو. ټیک ده انشاءالله. نورو خو ارادې نه منم، په ارادو خو تبلیغیان لړ راوخ که امیر صاحب زما 4 میاشتې ولیکه، امیر صاحب زما اراده د چیلې ده، زما چیله ولیکه. کینه مړه 20 کاله وشه ظالمه، ته ارادې د 4 میاشتو کې د خیرن بچی چرته سیروزې لملا نړې. نور د ارادې نه منم، هر څه به نغدي، تبلیغ به نغدي. اور نن به ټول توبه وباسو، نغده توبه، د 00 په شان توبه به وباسو، نغده توبه. توجه. یو بوجه د نسوارو په 20 روپۍ شوه، 15 بوجه د څو شوې او د میاشتې 3000 روپۍ شوې. د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ ده. چې موږ د نسوارو نه توبه وکړه کال کې څومره بچت شو؟ ووایه چې نسوار د پرېښود په نسوارو کې 36000 روپۍ بچت شو. وایم په نسوارو کې مې درله مهنګایي ډیته کړه. دا ورپسې یو مرداري پرېږده، چرس پرېږده، شراب پرېږده، نسوار سیرګټ. توجه. مسواک اخلي که نسوار اخلي؟ څه شی؟ مسواک اخلي که نسوار اخلي؟ مسواک غورځوي که نسوار غورځوي؟ نن هم د نسوارو خیره ورځ ووایه، نسوار غورځوي که مسواک غورځوي؟ څه غورځوي؟ راواخلې غورځوي. نه دا خبرې بدې نه. تا چې نسوار په ښکاره کول توبه به په ښکاره وباسي. بس ما ته عمران پونه که کراچۍ نه، عمران اسلام آباد کې بنګله په ټیکه اخیستې وه. وایي مونږ ملګري ناستو چرس هم څښل، سیرګټ هم ډکه ښه مزېدار، ښه بلکل تازه او اوریجنل چرس. توجه. وایي ستا په سوشل میډیا مې ستا بیان واورېد، وایي تا په بیان کې یو جمله ووي، ماسې اصلاحي معاشره لپاره یو جمله ووي، ما د مور په نفس کې مونږ 9 میاشتې تېرې کړي. څومره؟ چې کوم پکې د اسمان نه راغلي هغې چپ کښېنې. څومره؟ موږ ټول د مور نه پیدا یو که نه؟ اسمان نه خو پکې څوک نه دي راغلي. ته لاس اوچت که اسمان نه ولکم دی. د مور په نفس کې مونږ 9 میاشتې تېرې کړي. کم او بیش د مور په نفس کې مونږ خوراک کړی دی. په خولم نه دی کړی، په نامم کړی دی. په څه؟ لږ ساینس او ډاکټري سوچ به نه کوې، لږ اصلاحي خبره کوم. د مور په نفس کې دغه خوراک حاجي صاحب دا الله په خوله رانه که، په نوم یې راکه، دا خوله یې دله پاکه وساتله دې دپاره چې دې دنیا ته لاړ شي، دې به په دې خوله د کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي، دې به په دې خوله قرآن وایي، دې به په دې خوله درود شریف وایي، دې په دې خوله باندې الله 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 وایي، دې به قال الله او قال رسول وایي. مسلمانا د انګریزانو نقل مه کوه، د کافرانو نقل مه کوه. ستا خوله چرسو دپاره نه ده، ستا خوله سیرګټو دپاره نه ده، ستا خوله آیس دپاره نه ده، نسوارو دپاره نه ده، شرابو دپاره نه ده، سیرګټو دپاره نه ده، ستا خوله غیبت دپاره، چغلۍ دپاره نه ده. مسلمانا شریعت وی د مسلمان خلم پاکه ده، د مسلمان جوټم پاکه ده. شریعت خو ستا جوټم پاکه کړې ده، ستا خلم پاکه ده. دې وجه نه دا خرافات پرېږدو. اور ما سره یو اپشن بل هم شته. دا څومره ماشومان چې ناست دي ما سره یو شانتې وایي چې څنګه زه وایم، دا ټول ماشومان ما ته وایي ای زمونږ مشرانو. ځان داسې لږ غوسه کې، غوسه نرمي نه چلیږي. ای زمونږ مشرانو، لږ په زوره وایي بچې، ای زمونږ مشرانو، په مونږ باندې سیرګټ مه راوړئ. ای زمونږ مشرانو، په مونږ باندې نسوار مه راوړئ. وای ای زمونږ مشرانو، زمونږ په مخ کې سیرګټ مه څکئ، تاسو صرف سیرګټ څکئ، سبا به مونږ چرس هم څکو. ووایه ځکه نه پاسې د ماشومان له اوس جواب ورکړه نه، ډېر غیرتي ډېر نیغ کېږي. دا ماشومان وایي که ته سیرګټ څکې زه چرس کم، زما مستقبل نه چرسیان جوړې، زما د مستقبل نه پوډریان جوړې. اور
زه په پاکستان کې د فزکس کورس منم، د کیمسټري، د بیولوژي، ساینس او ټیکنالوژي کورس منم، د پاک آرمی ټریننګ کورس منم، د پی اف ټریننګ کورس منم، د اف سی ټریننګ کورس منم، د خیبر پختونخوا ټریننګ کورس منم، فهم قرآن، فهم حدیث ټریننګ کورس منم، د ختم نبوت کورس منم. خو خیبر پختونخوا کې د باجو کورسونه نه منم، د باجو کورسونه نه منم. زما د دې ماشومان د سکول د مدرسې ماشومان نه ووایه ډمان ته جوړوئ، د لاس په اشاره باندې ډمان ته جوړوئ. راشه چې څوک لاس نه خوځي دا به هغه باجو ولي، راشه دا کوریج وکړه، د لاس په اشاره وایي ډمان ته جوړوئ. راشه دا موبایل دی ته تاو کړه ډمان ته جوړوئ. وګوره دا لډي ته کوم ډمان ته جوړوئ، دی ته تاو کړه ډمان ته جوړوئ. هغه یو وی په سوشل میډیا وی باجې به ورته زه خیم. ما ته خو نن پته و چې ته د باجو پروفیسر یې، ته به زما د مستقبل نه ډمان. او که خیر دی ته په دې خفه کېږي چې مفتي صاحب دا خو زموږ د پارټۍ مشر یاد کړه، بس خیر دی. زه هم دا پټکې کېدم، لاړ به شم هغه هاوس مرکز کې به داخله واخلم، هسې هغه داخله پرېږده. 15 کاله پس به رانه ښه کړنګېدلې ډم جوړي. زه د ملا خوښم که ډم دې خوښ یم؟ ووایه نه په 19 تاریخ به څوک کامیاب؟ باجو والا کامیاب وي، قرآن او کتاب والا؟ ووایه. زه د مستقبل بقا غواړم، زه د ایجوکیشن دفاع غواړم. اور یو اپشن درته بل وایم، تاسو د پولیس نه یریږئ، د مولا نه یریږئ. پښتونه ما ته پته ده چې دا پښتانه بریتور د چا نه یریږي. زه به په سوشل میډیا اعلان کوم چې او خواتین اسلام، او مستوراتو، او زنانو واورئ چې د چا سړي، نارینه، زنانه، حضرات، سړیان چرس کوي، سیرګټ کوي، نسوار کوي. زنانو د خپلو نارینهو خپلو سړو سره مکمل لاک ډاون وکړي چې په بل طرف در باندې راتاو شم. ستا کمزوري خو ماته معلومه ده، ته د ښځې نه یریږې، مولا نه یریږې. ښځې ته خو بیا اټینشن ولاړې چې غلام حاضر ہے کیا خدمت کرسا. اوې دا کور کې چې ښځه ووایي که نه، دا په مسجد کې امام ته هغه سړی نیغ کېږي کوم چې کور کې ښځې ښه والي، دا ټیک ښځې والي دا امام ته چې نیغ کېږي. دې وجې نه اوس که ورځی وکړو زنانه خو د سره لاک ډاون کوي. دغه لاک ډاون نه مخکې د دې مردارو پلیتونه توبه وباسو، د اولاد د بچو صحیح تربیت کوم، او په هر میدان کې مشران به زموږ علما وي. څوک به د ترقۍ سیز سټډي ده، سټډي دپاره بک دی، کتاب دی. لہذا 19 تاریخ هم یاد ساتئ، کتاب هم یاد ساتئ. 2-3 پاڼې به تاسو ته میلاو شي، په هغه پاڼو کې به هر یو باندې په کتاب باندې به سټمپ وي. مستقبل به زموږ ایجوکیشن وي، مستقبل به زموږ تعلیم وي، مستقبل به زموږ العلم قوه، العلم نور، علم رڼام ده، علم قوت هم دی. لہذا کتاب ته به ترجیح ورکوو. کتاب والیو سوالیو اور چې نن په خپله جنډه شرمیږي، هغه چې نن په خپله جنډه شرمیږي او نن په خپل صوباړي باندې هم شرمیږي. هغه صوباړي دې څه شو؟ ستا خو انتخابي نشان هم صوباړي نه دی، شرمیږي پې. ته چې د باچا خان ایرپورټ او بېنظیر ایرپورټ باندې راکوز شوې او تا وې چې زه راغلم د ملیشیا نه رالمه، قطر نه راغلمه او د دوبۍ نه راغلمه، او په صوباړي به سټمپ وام او تا وې صوباړي. نن یې په هغه صوباړي کېنولې و که نه؟ نن یې په هغه صوبه مهنګایي شته که نشته؟ ووایه شته که نشته؟ شته او که نشته؟ دې صوباړي سره نوره ملګرتیا کوې او خفه کېږئ مه. دا صوباړي ځان پټ کړي دی، چېرته په ترماس کې ځان پټ کړي دی. ظالمو په انتخابي نشان مو شرمېږي، چېرته په ګلدسته کې ځان پټ کړي دی. والله چې ما خلکو ته ښکاره کړي په سوشل میډیا باندې چې په هر ځای کې پټ شوې ته ښکارئ. نن دله په بل شکل بل صورت کې مار را روان دی، لکه د مار. نن په بل صورت کې را روان دی. ځان ویښ کې هر چا در باندې لوبې وکړې، اور هم غل دی او دا بل هم غل دی، هغه مو خوړه. که مولا یې خوري، خو مولا به په څه شی خوري؟ خو مولا به یا مسجد جوړوي یا به مدرسه جوړوي. په هغې کې هم ستا د اخرت ګټه ده. کومه ګټه ده؟ نو علماء سره به تعلق ساتو. الله د دې ماشومان دا ختمونه قبول کړي. سټوډنټانو ته یو جمله وایم، پبجي، فری فایر، لا لډو والا خو نشته که نه؟
شته دا پبجي مه کوئ فری فایر مه کوئ سټوډنټانو ته وایم هغه گیم کوه چې هغه کې ورزش وي ایکسرسایز ورزش کرکټ کوه هاکي کوه فوټبال کوه کبډي کوه د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي لحاظ د موبایل گیمونو تباہی ده دا د ایجوکیشن تباہی ده دا د نوجوان نسل تباہی ده اور دی مشران ته من د اولاد د بچو صحیح تربیت کو مساجد مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو خانقاهونه آباد کو آبادو به ان شاء الله ستاسو مسجدونو کې د قران درسونه کیږي سر خوځوي جبم د کار نه د قران درسونه کیږي حدیث درسونه کیږي فضیل مال تعلیم کیږي گشت مشوره بیان 6 نمبر مذاکره کیږي مردان سړک مې وکستم ستاسو مسجد د قران درس کیږي او جی هم د حدیث درس کیږي او جی هم گشت مشوره بیان تعلیم کیږي ما ته وی او جی زه خبره کوم دی وی او جی ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وی چې او جی ما ورته ته پکې په خپل موجود ما ته وی نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسل صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاويږي نو ته په بم لګېدلی جماعتونه به آبادو ان شاء الله اور توجه ستاسو مسجدونو ته چې جماعتونو ته تبلیغ والا راشي ټول به تختو ان شاء الله دا چاوي تختو بچاوي ته پاسه د خیرن بچي دا چاوي تختو به تبلیغ والا سره کینو که تختو به ستاسو شب جمعه که شب اتوار له څوک زی خیرن بچی ته نه سلا سوچ کړي درځم در پسې مړه ان شاء الله خپل اوقات ساعت لمحات قیمتي کو ستاسو د ذوق شوق د مینې محبت نیکی هیلې احترامات مننه تشکر په دا خبر باندې اکتفا کوم زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین